بسم الله الرحمن الرحيم. ورب وهي للتقليل كما أن كم الحبرية للتكثير وتستحق صدر الكلام ولا تدخل إلا على نكرة موصوفة نحو رب رجل كريم لقيته. مصنف د تدې عبارت کې اوم نمبر حرف د حروف جراونه بینوي چې هغه رب ده او رب د انشاء تقلیل پررسي یعنی خپل مدخول کې د تقلیل معنی پیدا کوي اگر چې دا د تکثیر د پر مرسي لکه څنګه کمی خبرې تکثیر د پررسي ٹھیک ده کنه خو صرف دومره ده چې کمی خبرې تقلیل د پر بالکل نرسي او رب دا صدرت د کلام غوړي رب څه غوړي صدرت د کلام غوړي یعنی د کلام په شروع کې ارتلل غوړي ٹھیک ده کنه سره پورا د دې پورا چې د شروع نه په تقلیل دلالت وکي د شروع نه په سبب دلالت وکي په تقلیل باندې دلالت وکي ورب وهي للتقليل ورب التقليل لپاره كما ان كمل خبريه للتكثير لك سرنګ کم خبريه تکثیر د پردا وتستحق صدر الكلام ودا صدرت د کلام وړي ولا تدخل الا على نكرتنا اوس د تبل حکم بینوي د رب باندې کې چې رب د صرف په نکره موصوفه باندې داخليږي رب په څه باندې داخليږي لك رب رجل كريم لقيته نو ګرا رجل کریم موصوف صفت دي کنه نو رب په نکره باندې داخل شي رجل نکره ده او موصوف هم ده ٹھیک ده ځکه چې کریمون ته شوته شي صفات کریمون ته شوته صفت ده پوښي په خبره باندې مربع په دې مثال کې په رجل نکره باندې داخل ده او دغه رجل موصوف ده او دې پر صفت شي ده کریمون ده ٹھیک ده کنه لکه رب رجل کریم لقيته پوښي او مضمر مبهم مفرد مذکر ابدا یا به د رب داخليږي په ضمیر مبهم مفرد باندې ٹھیک ده چې دې تمیز برغلې په نکري منصوبه سره لکه ربه رجلا ٹھیک ده کنه وربه رجلين وربه رجالا وربه امراتن نو د ضمیر باندې چې کوم داخلي کنه د ضمیر به همیشه د پر مفرد وي پوښوي کله به رب په ضمیر مبهم مفرد باندې داخليږي مطلب چې دغه ضمیر د به همیشه د پر مفرد وي ک تمیز د دې مفرد وي ک تثنیه وي او ک جمع وي او ک مؤنث وي په هر صورت کې به د ممیز ضمیر څه وي مفرد مذکر بوي مفرد مذکر بوي لکه ربه رجلا دې ځکه وره رب په ضمیر مبهم داخل ده او تمیز پر رجل واحد مذکر ذکر غلې ده ربه رجلين دې ځکه ده رب په ضمیر مبهم واحد باندې داخل ده او ضمیر څه ده تمیز څه ده تمیز تسنیه ده او تمیز تسنیه ده ورب رجل وربه رجالا دې ځکه وره رب په څه باندې داخل ده ضمیر مفرد باندې په مفرد ضمیر باندې داخل ده کنه او تمیز سره غلې ده چمر غلې ده ٹھیک ده کنه وربه امراتنا پوشي كذلك مونس کې هم دغه شی مونس کې هم دغه شی نو ضمیر باندې بدلېږي ضمیر به د واحد مذکر وي همیشه د پره ک تمیز ارسوي که تمیز که مونث وي که مذکر وي که تمیز هر څه وي ضمیر به همدغه وي وعند الکوفیین خدای چا مذهب ده دا د بصرینو مذهب ده کوفیین څه کوفیینی چې ضمیر به د تمیز سره بدلیږي هغه چې مطابقت سوري ده که چېرې تمیز تثنیه وي نو ضمیر به هم تثنیه که چېرې تمیز مفرده نو ضمیر بم مفرد که تمیز تسنیه وي نو ضمیر بم تسنیه که تمیز جمع وي نو ضمیر بم څه وي او که تمیز مؤنث وي نو ضمیر بم څه وي مؤنث به وي تسنیه جمع وغیره وغیره ٹھیک ده کنه پوښي وعند الكوفیین يجب المطابق انه ربهما رجلين وربهم رجالا وربها امراه نو ګور دې عبارت کې ربهما تسنیه ده کنه ویلي زکه چې رجلين تمیز تسنیه ده ٹھیک ده کنه
پوه شوئ وقد تلحقها مع الکافه پوه نه شئ پې دې پرې پوه شوئ کله کله د رب سره مای کافه لګي څه لګي مای کافه وسکه لګي او مای کافه چې کله دې سره ولګي نو دا د عمل نه منې کېږي بیا ټیک ده که نه عمل نه منې کېږي پوه شئ خو چې کله مای کافه یې رب بس که لګېدلې وي نو دا به د رب بس که یو ځای وي ښه رب بس به څه وي یو ځای به وي لکه ربما قام زیدون ربما قام او بیا به دا په پیل هم داخلېدلی شي بیا به په پیل هم داخلېدلی شي او په اسم به هم داخلېدلی شي دغه کې لیکلي عبارت کې فتدخل على الجملتين دا په دوړو جملو داخلېدلی شي جملتين مطلب جمله اسميه باندې داخلېدلی شي او جمله فعليه باندې داخلېدلی شي لکه ربما قام زيد وربما زيد قائم دوړه ویلې شو ولا بد لها من فعل ماضٍ رب به صرف په ماضي باندې داخليږي مضارع باندې نشته داخلي ویلي ځکه چې رب تقلیلی محقق دی پرسي او تقلیل محقق صرف په ماضي کې دا په مضارع وغیرہ کې نشته پوښي لکه رب رجل کریم لقيته پوښي رب رجل کریم لقيته دې څه وګوره کپونه شي به پوښي به لقيته ورغلای دا کنه لقيته څه ده ماضي ده څه ده ماضي ده پوښي ځکه چې دې جملې سره ته د اطلاع درکړې شوله چې مو ډېر کم کسانو سره ډېر کم کریمو کسانو سره مو ملاقات شوی ده پوښي بہت کم کریم آدمیوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی پوښي په خبره باندې کپونه شي به نو غوړته ولا بد لها من فعل ماضٍ لأن رب للتقليل المحقق ذكر رب تقليل المحقق دي پردا وهو لا يتحقق إلا به ودا نمتحقق مگر پدې سره پوه شو په خو جب ذهن ته دا خبر رسین چې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين او وی کفار په دغه ځای باندې چې کاش یمو مسلمان وای نو دې خو رب په څه باندې داخل شوی په مضارع داخل لا ویل ته هو جنې په داخليږي ٹھیک ده کنه وې دې کې د مضارع په معنی دی ماضی کې ده څه کې ده دا دی ود په معنی کې ده یود دی ود ماضی په معنی کې ده ښا پوښي کپونه شي ځکه چې قاعده دا چې کومه خبره مستقبل کې یقینا واقع کیږي ٹھیک ده کنه یګي واقع کېدل یقیني وي دا په شان دی مزیده په شان دي سره مزیده ودا خو یقیني خبره ځکه چې قرآن کې ده کنه نور خو شک خبره ده ويحذف ذلك الفعل غالبا هو د ځنه چې هغه فعل چې کوم سره رب متعلق ده ٹھیک ده کنه اکثر استعمال کې د کرینه حالیه یا مقلیه دی وجنه د حذف کولای شي لکه رب رجل اکرمنی اصل کې دا و اکرمنی لقيته ٹھیک ده کنه اصل کې څه لقيته دینه بعد فعل و فعل څه کړل حذف کړل ځکه چې رب حرف جر ده رجلین موصوف د اکرمنی صفت ده ښه موصوف صفت پوښید دا چې ملو شو کنه پوښی موصوف صفت چې ملو شلو نو دا مجرور شو دی رب دې پورا نو جار مجرور دا متعلق شي لقيت مؤخر محذوف پورې ٹھیک ده کنه لقيت محذوف پورې متعلق کیږي خو دینه د لقيت فعل محذف کړی دا ویلي ځکه چې دا د سوال جواب ده ته نه چا پښتنه وکړه هل لقيت من اکرمک نو ته چې رب رجل اکرمنی لقيته دې څه کړل حذف دکړل د سائل د سوال دی وجنا سائل دی نو د قرینه مقلیه شولا د قرینه چې شولا مقلیه شولا ويحذف ذلك وحذف قول شي ذلك الفعل ده فعلا غالبا اكثر كقولك رب رجل اكرمني في جواب من قال هل لقيت من اكرمك اي رب رجل اكرمني
لقيته فأكرمني صفة الرجل أكرمني صفة الرجل ده ولقيت فعلها لقيت فعل د رب ده وهو محذوف اتشه ده محذوف ده ٹھیک شو پوه شو په پوه نه شو په بل دا واو رب په حروف جراو کې وتم نمبر حرف دا دی واو رب ده دا هغه واو ده ٹھیک ده چې د غیر سره کلام شروع کولای شي کلام په شروع کې وړل شي او واو رب دا به همیشه په اسم ظاهر باندې داخليږي په څه باندې داخليږي په اسم ظاهر نکره موصوفه باندې داخليږي ښا واو رب به همیشه د پورا په اسم ظاهر نکره موصوفه باندې داخليږي په ضمیر مبهم باندې نشي داخليدلای په ضمیر مبهم باندې رب بریک هم سووي چې دا په اسم ظاهر نکره موصوفه باندې داخلي شي او په ضمیر مبهم باندې داخليږي چې تمیز په نکره سره غلي وي ٹھیک ده کنه پوښي خو واو رب کې دا خبره نشته واو رب صرف په اسم ظاهر نکره باندې داخليږي نکره موصوفه باندې پوښي دې مثال بشي وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس ترجمه سے دا یہ شعر وبلدة میں نے بہت سے ایسے شہروں کو طے کیا ليس بها انيس کہ نہیں تھا اس میں کوئی محبت رکھنے والا الا اليعافير سوائے مرچالے رنگ کے ہرن کے والا العيس اور سوائے سرخ و سفید رنگ کے اونٹوں کے پوشوی عیس ویلیش یعافیر ویلیشی مرچال رنگ کے ہرن وعیس سرخ سفید اونٹ ٹھیک ده بلدتن دا په معنی د شهر ده دې جمع سي بلاد انیس په معنی دی مونس یعنی محبت و انس کرنے والا ٹھیک ده کنه یعافیر د یعفور جمع ده یعافیر دی واحد څه ده یعفور ویل شي د هرن بچی ته ویل شي هرن کا بچہ دے اسے بچی ته ویل شي وعیس دا د عیسا جمع ده په وزن د حمراء او دا ویل شي سفید اونٹ جمایل بسرخی هو څه ته ویل شي سفید اونٹ جمایل بسرخی هو پوه شو په ترجمه باندې او لغات باندې پوه شو په شعر مطلب څه ده په دې شعر کې شعر خپل بهادری بیانوي چې زه دومره بهادر سړی یم چې کوم طرف ته زه رخ کوم نو انسانان منډې وایي یغزوینه ٹھیک ده کنه چې ماته څوک مخ کېدلی نشي په ډېرو داسې ځایونو باندې زه تېر شوم چې هلته کې سیوا دي خړ رنګ اوسوی نه او د سیوا د سرو سپینو اوښان نه بل څه مو ونه لیدلو ټیک ده که نه بل څه مو ونه لیدلو عارض ذکر شعر څه ده دې شعر نه مصنف په دې کتاب کې په دې خبرې باندې دلیل نسی چې واو کله کله په معنی دی رب مرسی ټیک ده که نه پوه شي چې د هغې نه ابتدا د کلام کېږي او د ځکه ابتدا شوې ده محل استشهاد څه ده وبلدتن د ځکه دا واو د محل استشهاد ده واو په معنی د رب په اسم ظاهر باندې داخل ده ترکیب به څه شي واو بمعنی رب حرف جر شله بلدتن مجرور موصوف ده ليس بها ليس في الناقص ده بها بجار مجرور متعلق شي کائنن پورې دا به خبر شي مقدم شي د ليس ده پورا بها جار مجرور متعلق شي کائنن پورې دا به خبر مقدم د ليس ده پورې شي انیس مستثنا منه شله الا حرف استثناء
الیعافیر دا معطوف علیه شوله و الا العیس دا واو حرف پته شو و الا العیس دا معطوف شوله چه شوله معطوف شوله معطوف علیه مل کر دا به مستثنا شي مستثنا منه مل کر دا به لیس د پورا اسم مؤخر شي لیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا به صفت شي د بلدتین د پورا موصوف صفت مل کر دا مجرور شي د واو حرف جر د پورا جار مجرور دا ظرف مستقر متعلق بشي وطئت فعل پوری چې مخکې پهله شرک شي دا مذکور ده دې شعر نه مخکې یو شعر ده هي کې دا لفظ مذکور دغه سبب متعلق شي نو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ٹھیک ده کنه وطئت فعل لیکن ضمیر فاعل او متعلق سره ملو شوله نو څه شي شوله فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبریه شوله او شعر نو څه ده عامر ابن الحارث ده شعر نو ده عامر ابن الحارث ده شعر نو ده واو القسم انم نمبر هر په حروف جراو کې واو قسم ده ٹھیک ده کنه څه ده واو قسم وهي تختص بالظاهر وده خاص ده د اسم ظاهر سره پوښي مطلب څه شول چې واو قسم دا صرف په اسم ظاهر باندې داخليږي په ضمیر باندې نشي داخليدلای نو والله ملشي والرحمن ملشي والله لا ازربن والرحمن لا ازربن دا ویلشي خو واو قسم دا په اسم ضمیر باندې نشي داخليدلای وکا نشي ویلای څنګه نشي ویلای وکا نشي ویلای لسم نمبر حرف په حروف جراو کې تای قسم دا او تای قسم دا خاص دا صرف د لفظ الله سره پوښي تالله ویل شي ٹھیک ده تر رحمان نشي ویلای مصنف یہی چې تای قسم دا خاص دا صرف د لفظ الله سره لفظ الله نه علاوه په بل لفظ اسم ظاهر باندې بتای قسم نشي داخل دلای نو تالله هو ویل شي تالله خو ویل شي خو تر رحمان نشي ویلایا د پیته روزرسي چې تو خو داوي چې تا برای قسم چې کومرسي دا خاص د لفظ الله سره ٹھیک ده خو مخ د عربونه دام اوریدلی ترب الکعبه نو د ځکه تای داخل کړي په اسم ظاهر باندې او د لفظ الله نه علاوه ده او ته خو جنرسي نو مصنف جوړ کړي شاذن نشه ده شاذ ده ٹھیک ده کنه والشاذ كالنادر والنادر كالمعدوم والمعدوم ليس بشيء واو القسم هي تختص بالظاهر هو الله والرحمن لازربن فلا يقال وكوت وتاء القسم هي تختص بالله وحده فلا يقال الرحمن وقوله ترب الكعبة شاذ وباء القسم وهي تدخل على الظاهر والمزمر او په حروف جراو کې ولسم نمبر بای قسم ده او دا داخليږي په اسم ظاهر باندې او په اسم ضمیر باندې په حروف جراو کې ولسم نمبر حرف بای قسم ده دا په اسم ظاهر او په اسم ضمیر دواړو باندې داخليږي ٹھیک ده کنه په اسم ظاهر او په اسم ضمیر دواړو باندې داخليږي نو بالله ملشي او بالرحمن ملشي او بکم ملشي ٹھیک ده کنه نو درو حروف کې فرق څه شول په واو تا او با د درو قسم د پرسي درو کې فرق څه شول تا صرف په لفظ الله باندې داخليږي په بل اسم ظاهر هم نشي داخل دلای واو صرف په اسم ظاهر داخليږي په اسم ضمیر نشي داخل دلای او با په اسم ظاهر په اسم ضمیر او لفظ الله او بل صفتونو باندې ما اسم ظاهر باندې داخل دلای شي دغه فرق ده وباء القسم هي تدخل على الظاهر والمزمر محب الله وبالرحمن وبك ولا بد للقسم من الجواب وس شکل قسم روشي دغه پر بس ضروري وي جواب قسم به ضروري وي ٹھیک ده کنه نو جواب قسم به یا جمله اسمیه وي یا به جمله فعلیه وي ٹھیک ده کنه یا به سوي جمله اسمیه وي جمله فعلیه
او یا به جمله منفیه وي او یا به جمله مثبته به وي کچره جواب قسم جمله وي او مثبته وي که بیا جمله اسمیه وي او که جمله فعلیه وي ٹھیک ده په کې باندې د لام داخلول واجب دي ٹھیک ده لکه والله لا زید قائم والله لا فعلنا كذا وکچیر د جمله اسمیه وي بیا په دې باندې انم داخل شي لکه والله ان زيدا لقائم پوښي والله ان زيدا لقائم پوښي کپونه شوي وکچیر د جمله منفیه وي نو دا به یا فعلیه وي او یا به اسمیه وي نو په دې باندې د ما اولاد اخیول څه دي واجب دي پوه شوې که جمله منفیه وي نو که بیا اسمیه وي او که فعلیه وي نو په دې باندې د ما یا د لا داخلول څه دي واجب دي ما یا لا داخلول پی واجب دي ټیک شوله وګورئ ته ولا بد للقسم وزوري القسم لپاره من الجواب هي جمله ده جمله ده وتسمى المقسم عليها دي مقسم عليها من فإن كانت موجبة كجردا موجبوي يجب دخول اللام في الاسمية والفعلية واجب دي داخل واللام فاسمي او في اليمن نحو والله لا زيد قائم والله لا فعلنا كذا وكذا وإن في الاسمية وإن داخل والب اسمية نحو والله إن زيد قائم وإن كانت منفية كجردا منفية وجب دخول ما ولا نحو والله ما زيد قائم ووالله لا يقوم زيد واعلم أنه قد يحذف حرف نفي لزوال اللبس واعلم نتمصنف سبينوي دا خبره تبينوي چې کله کله حرف نفي دا حذف کولای شي ٹھیک ده کنه کله کله حرف نفي د جمله فعلیه حذف کولای شي لزوال اللبس د التباس د زائد کېدلو دی وجنه پوښي حرف نفي ته حذف شي لکه الله تبت او تذكر يوسف داسل کې لا تبت او تذكر يوسف پوښي خودیز نه حذف شوی دا دې څه ده حذف شوی دا ځکه چې کچره دا مثبته جمله وای نو بیا په دې باندې لام تاکید داخل وای څه په داخل وای ولام تاکید حذف کیږي نه پوښي چې لام تاکید په نه داخل نو پته ولګي چې دې نه لا نه پیچې ده حذف شوی دا وعلم انه قد يحذف حرف نفي کله کله حذف کولی شي حرف نفي لزوال اللبس كقوله تعالى الله تبت وتذكر يوسف اي لا تبت ويحذف جواب القسم ان تقدم ما يدل دې ته مصنف داین چې کچره د جواب قسم نه مخ کی یا پوښي کچره دسه کله کله جواب دې ته مصنف دای چې کله کله جواب قسم حذف کولی شي نو جواب قسم به کله حذف کولی شي چې کله جواب قسم نه مخ کې دسه جمله وي شاپ په جواب قسم باندې دلالت وکي لکه زید قائم والله نو د زید قائم کې صلاحیت د دې خبره شته چې دا جواب قسم جوړ شي ٹھیک ده کنه یا دلالت کی پته خبره باندې چې دا جواب قسم ده پوښ په خبره باندې یا دا د دې جملې په منځ کې روشي چې هغه کې د جواب قسم جوړولو صلاحیت وي یا په جواب قسم باندې دلالت کی ويحذف جواب القسم يحذف كل شيء جواب القسم ان تقدم ما يدل عليه نو زيد قائم والله او توسط القسم یا قسم په منځ کې روشي نو زيد والله قائمون بس